بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رونو دوستانو، نن به تاسو ته دا ویډیو په دې خبره وکړم چې لوړګي تبلیغ مرکز کې کوم دی کنه د 9 بجو نه 11 پورې د حدیثو درس شي، نو چې مونږ او تاسو ټول ورته کینو، الله تعالی به ډیر اجر راکړي. رااله د لوړګي تبلیغ مرکز نه ونسه د کراچۍ پورې څومره تبلیغ مرکزونه یي، په ټولو کې دا اهتمام دی چې د 9 بجو نه د 11 بجو پورې د تبلیغ د قرآن او د حدیثو درس شي. پکې الله تعالی حکمونه زده کوي، پکې نبی علیه السلام سنت طریقې پکې زده کوي، رحمت او سکینه پکې نازلېږي، دعاګانې پکې قبلېږي. که څوک دغه درس لته صبحی کې ته 9 بجو نه 11 پورې، نو دا به کوم که به دله مرګ راغی په دې وخت کې، نو دی به د قیامت پوره ظالمانو په صف کې راوچتېږي. عالمانو دومره غټه مرتبه چې قیامت په ورځ باندې به یو عالم چې کوم دی 400 کسان جنت له ځان سره بوتلی شي. بل روایت کې چې نه د ستورو په حساب برابر به خلک ځان سره بوتلی شي. نو دا دین طالبان چې کوم دي کنه چې د مدرسو کې دین زده کوي، دغه چې کوم طالب علمان دي چې کوم تبلیغ والا حضرات دي چې دین په طلب کې وتلي چې دین زده کړم، چې لوړګي تبلیغ مرکز له 9 بجو نه 11 پورې راشي او درس کې کینی او دعاګانې وکړي، ته به طالب علم شي. قیامت په ورځ باندې به عالمانو په صف کې راوچتېږي، ځکه چې ته به خاص دین دپاره ځې چې دین زده کړم، الله تعالی حکمونه زده کړم، نبي علیه السلام سنت طریقې زده کړم. نو ورونو په دې کې ډېر زیات برکت دی. دا عالمان چې کومې تبلیغ والا حضرات چې دي طالب علمان دي، دا هیرې او جواهرات دي. خو مونږ او تاسو ته پته نه لګي چې مونږ او تاسو یې زړه نه قدر وکړو چې دغه خلکو سره کینو. رحمان بابا یو شعر هم دی کنه، دغه هیرو او جواهراتو ته یې ویلی چې په دوکان د نابینا کې چې پراته، په دوکان د نابینا کې چې پراته، لال او کاڼه او ګوهر درې واړه یو دي. نو ګوره دا دومره غدي چې جواهرات دي. ګوره دا خلک تبلیغ والا دغو سره کینئ چې خبرې واورئ، الله تعالی حکمونه، نبی علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راشي، نو مونږ او تاسو به کامیاب شو. الله تعالی خالق دی، مالک دی، رازق دی. دا ټول وزمکې او اسمانونه الله تعالی یو کن فیکون باندې پیدا کړي دي. دا ټول مخلوقات الله ته محتاج دی چې مونږ او تاسو عبادت کړو، د الله عبادت کړو. چې هر څه غواړو د الله نه بې غواړو، د مخلوق نه به تمه نه کړو چې مخلوق ته تمه وکړه